د وزیر اعلی له طرفه چې کم 12500 روپۍ میلاویږي نو دا روپۍ به موږ ته څنګه میلاویږي لکه د وزیر اعلی له طرفه به دغه روپۍ موږ ته څنګه میلاویږي او اوس دغه روپۍ چې دي دا شروع شوي دي په هر ځای کې چې شروع شوي دي او خلک یې راخلي خو ځینې کسان وایي دا موږ ته څنګه میلاویږي او نور اهم معلومات دي هغه سره هم شیر کوم په دې ویډیو کې چې تاسو پوه یې چې کوم کسانو راغستي د هغو لپاره هم دا معلومات دي داسې نه چې سبا ورځې بیا تاسو ته مشکل راشي او تاسو هم دا تپوس کوئ چې دا پلانی کار چې دی دا به څنګه کیږي لکه څنګه چې موږ به دې رمضان ریلیف پیکج کې په اوله باندې ویډیوګانې جوړې کړې وې او په هغه وخت کې چې کومو کسانو هغه ویډیوګان کتلې دي نو هغو د دې رمضان ریلیف پیکج نه فایده چې ده دا اوچته کړي نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ د نورو کسانو ته هم ورورسي نو د وزیر اعلی له طرفه چې دی د 12500 روپیو اعلان چې کېدو نو دا د روژې نه مخکې شوی دی د اعلان چې دی دا د روژې نه مخکې کېږي چې د روژې نه مخکې وشي نو په هغه وخت کې دې ووایي چې موږ به په روژه کې دغه روپۍ ورکوو او په هغه وخت کې چې دی موږ تاسو ته وینا هم وکړو چې د دې دپاره تاسو رجسټریشن وکړئ نو په دې کې ځینې کسانو رجسټریشن کړی څنګه چې موږ تاسو ته په پرونی ویډیو کې ویلو چې یو کس رجسټریشن کړی دی د هغه شناختي کارت نمبر غلط شوی دی او د هغه روپۍ چې دي هغه بل کس ته تللي دي لکه د هغه رمضان ریلیف پیکج دی 12500 په یو انس کې د هغه غلط شوی دی میسج ورته راغلی دی خو په شناختي کارت کې یو نمبر غلط شوی دی نه روپۍ بل چاته تلي نو تاسو هم خپل شناختي کارت چې دی چک کولی شئ په هغې کې ما تاسو ته ویلو چې تاسو چک کې کېدای شي که ستاسو په نمبر باندې داسې جمع شوی ځکه چې اوس هغه کس د دې نه دی خبر چې کوم نمبر والا په یو انس کې نه دی خبر ځکه چې هغه کارت نه دی جمع کړی د هغه په اکاونټ کې جمع شوي په دې کې ځینې بیا داسې کسان دي چې هغو ته میسج راغلی دی و ستاسو روپۍ چې دي دا راغلی دی او تاسو خپلې روپۍ راوالی 12500 روپۍ خو چې دې لاړ شي نو دې ته هم روپۍ میلاو نه شي د څه د وجې نه ورته میلاو نه شي چې دې هلته کې کارت چې دی دا نه دی جمع کړی لکه تاسو کارت چې دی دا نه دی جمع کړی خپل شناختي کارت نه دی جمع کړی خو بیا راته هم د هغو له طرفه میسج راغلی دی چې راشئ او خپلې روپۍ راواخلئ نو دا د سره وجې نه دغه میسج راځي لکه څنګه چې په دې تېره شوي کې ما تاسو ته وویل چې د شناختي کارت نمبر غلط شوی دی په دې کې د موبایل نمبر غلط شوی د موبایل نمبر غلط شوی نو میسج تا ته راشي خو په نوم باندې د هغې بل کس چې دی د هغه روپۍ په نوم باندې د هغه بل کس چې دی هغه روپۍ نه هغه روپۍ چې دي هغه د هغه په نوم باندې هغه به یې راوکاږي تا ته خالي میسج چې دی راغلی په دغه میسج چې دی هغه تا ته دغه روپۍ نشي میلاوېدلی نو په دې کې کم کسان چې وایي موږ به رجسټریشن څنګه کوو رجسټریشن نو رجسټریشن چې دی د دې په روژې په اوله کې کېدلو د 8مې پورې د 15مې پورې چې دی د هغې پورې رجسټریشن کوو د روژې نه مخکې چې دی کمو کسانو کارډونه جمع کړي هغو ته میلاوېږي اوس تاسو خلک نه چې خلک روپۍ راوکاږي نو تاسو وایئ چې موږ ته به دا روپۍ څنګه میلاوېږي نو تاسو ته اوس دغه روپۍ چې دي دا نشي میلاوېدلی تاسو ته نشي میلاوېدلی خو بل دا چې کومو کسانو کارډونه جمع کړي دي کارډونه جمع کړي دي او میسج ورته نه راغلی میسج ورته نه راغلی نو هغه دې لاړ شي او خپل کارډونه چې دي دا دې چک کړي خپل کارډونه دي دا دې چک کړي ستاسو په کارډونو کې چې دی روپۍ جمع شوي دي نو خپلې روپۍ چې دی دا راوکاږئ که روپۍ یې راونغستلې بیا به دا روپۍ بندې شي او تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا به نه میلاوېږي نو دا معلومات چې دي دا مې ستاسو سره شیر کول چې دا د هغو له طرفه راغلي دي کومو کسانو چې وایي کارډونه جمع کړي نو هغه د خپل کارډونه چې دي دا دې چک کړي چې کوم ځای کې جیس کیش والا دوکان یې هلته کې به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاوېږي او کوم چې دا تپوس کوي چې موږ ته به څنګه میلاوېږي نو تاسو راتلونکي کال ته چې دی صبر کوئ تاسو ته په راتلونکي کال کې چې دی په هغې کې به میلاوېږي خو چې د هغې نه مخکې تاسو خبر یئ